الذي أنزل فيه القرآن. قال الله تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الله تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیر قابل قدر علماء کرام، خصوصاً جناب مولانا فردوسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دقرنگ جناب مولانا عابد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب مولانا حافظ منظور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دی مجلس کے نور گن شمیر علماء کرام، حفاظ کرام او دقرنگی دیندارا حیادارا پا دین مینو مسلمانانو، زمونگ استاو دا پارا خصوصاً دا دی مسجد دا محلی والو دا پارا مبارکی دا او لوی دا خوشحالی موقع دا، او بداسی موقع باندې خوشحالی کول دا دا دین سرا دا محبت علامت هم دی. محترمو که بدی دی وقت کی مونگو تاوستا کسوک داوی چی رازا دا ما دی بیٹک تا یا رازا دا دا بدی پوله باندې لکسات کینو گپ لگونو ما په خیال مونگ دی خبری دا ټول تیار نیو، زکا مونگ وقت قیمتی دی، دا وقت مونگ پا ذل کارون کے نصرف کو. خدا مونگ کا دل تراغلیو جناب مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب، اللہ دی عمر کی، حافظہ کی، قابلیت کی، زہد و تقوی کی اللہ برکت واچی. دسوش پون مسلسل خواریو کلو تاو سے دلتا دا قرآن عظیم الشان ختم چی سنت عمل دی، مستقل سنت عمل دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سنت عمل احادیث مبارکو کی ذکر دی. الحمدللہ پرا دا رمضان پر تراویحو کی دا سنت ادا شو. اللہ تر آخر پوری تر مرگ پوری پا دی سنت باندې مونگتا استقامت را نصیب کی. محترمو دا دو سنت دا عموماً دا رمضان سره خاص تعلق ساتي. یو تراویح 6 رکعاتا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت عمل دی. دویم پدی کی ختم کول دا قرآن مجید دا مستقل دا سنت عمل دی. محترمو نمار ازدا کو دا مونگ چی دل تراغلیو ناسیو دا مونگ
د قرآن د ختم په د خوشحالۍ کې شریک شوي یو. الله دې خوشحاله کړي چې په دې موقع باندې مونږ ته هم دعوت راکړه. ګینې چېرته یا به بوده کېدو یا به څه په ظلم کارونو کې مبتلا کېدو. الله په داسې موقع باندې مونږ تاسو ته ناس توفیق را نصیبه کړ. د دوی دعوت او د الله فضل او کرم چې مونږ او تاسو داسې موقع ته راوستو. روایاتو کې راځي فرمایي یو روایت کې 40,000 فرشتې دې موقع ته راځي او دعاګانې کوي. آمین د مسلمانانو په دعاګانو باندې وي. د بل روایت مطابق 6,000 یا 60,000 هم پکې راغلي. په دې باندې فرشتې راځي حاضري کوي دې موقع باندې. محترمو په دې موقع موږ تاسو حاضر شوي یو. په دې باندې خوشحالي پکار ده. الله فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مونږ په دې دنیا کې نو دې کې څومره خلک خوشحاله کوي. چاته الله اولاد ورکړي خوشحالي پې کوي. چاته الله رب اولاد زلمی شي خوشحالي پې کوي. چا اولاد نوکران شي خوشحالي پې کوي. چا اولاد هغوی دومره شي چې نکاح بندوبست وشي رشته وشي د هغې باندې خلک خوشحالي کوي. محترمو د ټولو خوشحالونه دا ډیره بهترینه خوشحالي ده او خوشحالي په داسې موقع باندې پکار ده چې هغه د قرآن عظیم الشان ختم شوی دی. محترمو د دې فساد په دور کې محترمو چې نن د قرآن خلاف خلک راپاسي، د مسجد خلاف خلک راپاسي، نن د عالم خلاف خلک راپاسي، نن د دین پسې خندا کیږي، نن د شعائر الله پسې خندا کیږي، د دین د مختلفو شعائرو پسې خندا کیږي. محترمو په داسې فساد په دور کې الله پاک مونږ او تاسو محلي د مسلمانان دا دی څو شپو کې مسلسل 30 سپارې قرآن مجید دا مونږ او تاسو په ولاړه باندې د قاري صاحب نه واورېده. دا لوی غنیمت دی، لوی خوشحالي ده. دا محض د الله په فضل او کرم باندې وشو. محترمو هغه خلک ودرېده چې چا د قرآن سره مینه محبت و. داسې خلک په ډېر کمي چې د مجبورو د وجې نه بني ولاړ. ورنه اکثر که تاسو وګورئ مشران پکې دي بدن اجازت د ولاړې نه ورکوي، په کرسۍ کې کینی، په ځمکه کینی، دارنګې کوشش کوي په څه طریقه باندې قرآن ته ودرېږي او قرآن واوري. دا محترمو دا د دین سره د محبت علامت نه دی. نو نور څه دي؟ دا محبت ته الله رب زموږ او ستاسو د مرګ د آخري سلګۍ پورې قایم او دایم لري. او دا محبت په دا تعلق په زموږ او ستاسو په ځانګدن کې هم پکار راځي، دنیا کې به هم پکار راځي، دا به قبر کې هم پکار راځي، دا به د الله رب په دربار کې چې کله ودرېږو حساب کتاب کېږي پای کې به پکار راځي. تر دې پورې راځي دا قرآن مجید چې کله انسان وفات شي دې ویونکي سره په کفن کې یو ځای شي. څنګه چې مونږ کفن د مسلمان نه تاو، مسلمان رور نه، مسلمان خور او مور نه کله کفن تاو، دا قرآن مجید راشي او د کفن او د سینې په منځ کې ورسره یو ځای شي. بیا فرمایي چې کله دې قبر ته کوز کي وسري او سوال او جواب دپاره چې کم فرشتې راشي هغوی ته وایي د لرې ودرېږئ، لنډ به ولې نه راځئ. سوال جواب به کوئ خو د لرې نه، لنډ به ولې خواله نه راځئ. دغه نیک اعمال چې نن مونږ په دنیا کې کوو ما او تا د بځان بعضو خلکو ته بې بد ښکاري. چا ته وی اذان وکړه، یو وخت داسې و د دین محنت کمې و، خلکو ته په اذان ځان بد ښکارېده. خفه کېږه مه، معاشره کې مختلف قسمه طبقې دي، مختلف قسمه طبقې دي. طبقو ته سپک کتل نه دي پکار. هره طبقه چې شریعت خلاف نه طبقه هغه قابل قدر ده. خو بعضې وخت کې به چا ته وي د اذان وکړه وي تا ته زه ولې څه نه ښکارم، داسې قسمه مختلف قسمه خبرې به یې کولې. اذان به د هغه چا کار و چې کم سړی به غریب سړی و هغه به اذان کو، او کله کله به قامت به هغه چا کو چې کم کس به ځان ته سوي چې زه د کلي مشر یم، زه خان یم، ما به بیا قامت کو. محترم عرض مې دا کو چې دا اعمال چې په کم باندې نن بعضو مسلمانانو ته ځان به دې ښکاري، دا منځ، دا روجا، دا قرآن، دا ذکر اذکار، دا حج، دا به د انسان ګیر چاپېره ودرېږي.
احادیث مبارکو کې دې تذکرہ شته. تاسو به فضائل اعمال کې بار بار اورئ. شیخ زکریا رحمه الله هغه ذکر کړی دي، دا حدیث ذکر کړی دی. محترمو دا اعمال د انسان گیر چاپیره ودرېږي او هغه فرشتي ورته خواته نه راپرېږدي. محترمو بیا چې کله د قیامت ورځ شي د الله رب دربار هغه ولګي، تله د میزان قائم شي، د الله دربار دی، حساب کتاب کیږي. دا قرآن مجید راشي، دا قرآن د خپل ویونکي دپاره جګړه کوي، د خپل عمل کوونکي دپاره د الله په دربار کې جګړه کوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه موقع حدیث مبارک ذکر کړی دی. فرمای القرآن حجت لک او علیک، دا قرآن به یا ستا لپاره حجتی یا به په تا باندې حجتی. فرمای دا قرآن به خپل ویونکي دپاره د الله په دربار کې جګړه کوي. یا الله دله لوی مقامات ورکا، د جنت اعلی مقامات ولا ورکا. د په دنیا کې د شپې به زه ویلم، د شپې به راته په مانځه کې ولاړ زه به اورېدلم، د ورځې به راغستلم، د دې قرآن تلاوت پې کو. په خپله زندګۍ کې په خپل عمل کې زما احکامات نافذ کړي دي. او محترمو هغه خلک چې هغوی قرآن نه دی ویلی او د قرآن خلاف زندگی تیره کړې ده، د قرآن مخالفت کې ژوند تیر کړی دی. محترمو دا قرآن به د هغه خلاف جګړه کوي د الله په دربار کې. او الله ته به وایي یا الله دې کس نظر اغستیم، نه په ما ایمان راوړی، نه زما سره محبت ساتلی، نه زه زده کړم، نه زه په خپله زندګۍ کې راوستیم. یا الله دې جهنم ته وغورځوه. محترمو چې قرآن د چا خلاف جګړه وکړي د هغه د تباهۍ دپاره بیا په هغې کې څه شک شته که نشته؟ هغې کې څه شک نشته. محترمو عرض مې دا کوو مونږ تاسو خوش نصیبه یو چې په نننۍ ورځ دلته حاضر یو. دا د خوش قسمتۍ علامت دی. دا زما او ستا خپل کمال نه دی، دا د الله فضل او احسان دی په ما او تا باندې. او بیا خصوصا د دې علما کرامو دا چې په دې علاقه کې الحمدلله برسرې پیکار دي، خپل کارونه پرېښودي، خپل مزدورۍ پرېښودي دي، خپل ښکلې نوکرۍ کوي شي، ښکلې پیسې ګټلی شي، ښه کاروبارونه کوي شي، هغې پرېښودي. زما او ستا بچو ته قرآن زده کوي. تاسو ګورئ د مولانا فدا حسین صاحب صحت لحاظ سره الحمدلله زما او ستا دلته کې څوک مقابلې والی نشته، صرف یو ورور شته مشر دویم نمبر. خفه نه شي جي، د دوی په صحت کې څه مقابله څوک نشي کولی. ښکلې نوکري کوي شي، ښکلې مزدوري کوي شي. که ما او تا ټاټکې چولوي شو زما او ستا نه ښکلې ټاټکې دې چوتوي شي. که ما او تا پټي کې کوداله والی شو دې 2 کودالې والی شي. که ما او تا د دنیا په نورو هنرونو پوهېږو، ترکاڼۍ او لیوارۍ باندې پوهېږو، ما په داسې لیوارۍ او په ترکاڼۍ دي لیدلې په الله قسم د مدرسې ټپایانې جوړولې، داسې ښه کارګران نشي جوړولی. زما او ستا نه ښه کاروبار کوي شي. په کاروبار کې تاسو وګورئ علما کرام د ټول نه ښکلې کاروبار کوي. چېرته هم چې د علماو کاروباري الحمدلله هغه ښکلې کاروبار کوي. خو که هر څه یې پرېښودي دي، دا ټول هر څه یې پرېښودي، خپل ځان هم سختو ته نیولی دی، خپل بچي هم تکلیفایو ته نیولی دي. په بچو باندې هغه شانتې خوراک څښاک نه کوي څنګه چې ما او تا پې کوو دا نور خلک. ځکه چې یو سړی کم سے کم مزدورکار او دیاړیمار قسمي نو صاحب دا راته ووایه 10,000 پیدا کوي شي که نشي پیدا کوي؟ که 10 نشي 15 خو پیدا کوي شي بل اتفاق. د کمزوري نه کمزوري کس. ما پرون یو کس ته خبره کوي، ما ته وی مې دا سوالګر هم ښي سوالګري دیم 10,000 پیدا کوي. نو ما ته وی مولانا صاحب سوالګري چې دي 2.5 لک روپۍ میاش پیدا کوي. میاش چې کم پروفیشنل سوالګر دي، یو غریب دی مجبورۍ نه سوال کوي، هغه نه پروفیشنل سوالګري. دا یو خبره یاد ساتئ، علما کرام ناست دي، مسائل به تاسو دوی نه ډېر اورئ، وخت هم مختصر دی. خو محترمو داسې کس له زکات
صدقات فطرانی ورکول چې هغه پروفیشنل مطلب پیشور سوالګری تاسو اینه ټول عمر دی سوال کوي په لاس روغ دی په خپو روغ دی په دماغ روغ دی په سترګو روغ دی او دی چې ته اینه نو دغه سوال کوي دې ته پروفیشنل سوالګر وایي ګداګر داسې کس لا خپل صدقات او خیرات او زکات ورکول نه دي پکار ځکه دا خلک اکثر ښکاره خو ما ته پته ښکاري چې کپړې شلیدلي دي خو کور شاته بیک ګراونډ برابري په داسې خلکو زکات نه کیږي په داسې خلکو فطرانه نه کیږي عرض مې دا کوم محترم دا علماء کرام هر قسمه قربانۍ د غاړه کې ایښودې ده بچو باندې هغه شان د خوراک ساک نه کوي خو ما تا د ستا بچو ته سبق ښیي د دې علاقې څومره چې ماشومان دي الحمدلله اکثریت د دوی شاګردان دي اکثر نوجوانان الکان چې دي ماشومان ټول د دوی تقریبا شاګردان دي د مولانا منظور صاحب دي شاګردان دي الله رب دې په عمر کې صلاحیتونو کې برکت واچي ما تعالی په کار چې دوی مرګرتیا وکړو د دوی ملاتړ جوړ شو محترمو نو عرض مې دا کو د نن چې سدي دا دوی د قربانو مرهون منت دی دوی که قربانۍ نه کولې په الله قسم ما تعالی شان د سوچ کو د مشران به کې ناز دي شپږ کاله مخکې اووه کاله مخکې په دې علاقه باندې علما کرام ګورې نه حافظان نه دا د مدارسو محنت وکړو قربانۍ وکړې په سختو کو تکلیفونو کې ژوند تیر کړ نه ما ورته 100 روپۍ راټولې جومات ته چې کله چندې له راشي مونږ ورپسې الټه خبرې کوو دی بیا راغې چندې له محترمو دغه 100 روپۍ راټولې کړي د مدرسې د استاذ هغه د پټرولو خرچه هم پوره کوي تنخواه نه سره د پټرولو خرچه وي دغه رنګې د مدرسې د بجلی خرچه د بلډینګ خرچه دغه رنګې باقي نور ضرورتونه تر دې پورې د ما او ستا ماشوم له قرآن هم دا علما کرام اخلي ادیا کوي ورته قاعده چې ورکوي دا علما کرامو ته ورکوي د خپله جیبه یا هغه چندونه وله ورکوي ما ورته چېرته ماشوم سکول ته لیږو پریویټ سکول ته کاپي م ولالو کتاب م ولالو بسته یونیفارم م ولالو او روزانه بوزوم او بیا راولوم زما خپل بچي دي بل ورځ مې کتابونه اخیسته 2 بچي دي 2 ماشومان دي صرف کتابونه د 7,500 روپو ما ویلو واغستل محترمو مونږ د هغې دپاره هر څه کوي شو خو مونږ د دین دپاره بیا هم دا علما کرام دا نه و چې ته په دنیا لګې په دین نه لګې ستا بچي زه نه پرېږدم نه راځه به یي ستا بچي زما بچي دي زه به ورته قرآن ښیم که ته قدر کې او که نه کې چې ته رالیږې دا در باندې لوی احسان دی د غر عمره احسان دی دا ماشوم چې ته نن د جنګ نه تنګي د جګړو نه تنګي ته نن د شور نه تنګي مدرسې ته لیږي نو دا ماشوم به انشاءالله العزیز یو ورځ د مولانا اسماعیل صاحب په شان دی ښکلې کړنګېدلې حافظ قرآن مونږ تاله درکوو انشاءالله مونږ تاسو اکثر وینو یاره دا قاري صاحب دی قرآن دا خو به پوزه به یې رابېدله و داسې څښا غونده کې به ګرځېده دی اوس قرآن وایي زه یم او الحمدلله هغه کسان چې په معاشره کې چا ورته په ښکلي نظر نه کتل په درناوي نظر نه کتل الحمدلله نن زمونږ علما کرامو په 2 او په 3 کاله کې داسې قرآن ور یاد کي داسې قرآن ورته وښیي چې د الحمد نه واله د والناس پورې تا ته په ولاړه باندې واوري الحمدلله یو غلطي پکې نه کېږي دا د علماء دیوبند قربانۍ دي محترمو دا د هغې علماء دیوبند قربانۍ دي په هر میدان کې علماء دیوبند داسې خلک داسې بچي پیدا کړي چې په هر میدان ته کم ضرورت راغلی دی هغې ورته پوره کړی دی که تبلیغ په میدان ته د یو عالم ضرورت راغلی دی د داعی ضرورت راغلی د مولانا الیاس رحمه الله په شکل کې د امت ته یو داسې فرد ورکړی دی چې نن په دنیا کې په ګوټ ګوټ کې تبلیغ کار روان دی محترمو که دارنګې د قرآن د پوهې دپاره د تفسیر دپاره ضرورت راغلی دی نو زمونږ او ستاسو علماء دیوبند داسې بچیان داسې شاګردان ورکړي دي د امت ته لکه مولانا احمدی لاهوري رحمه الله په شانتې شخصیات یې ورکړي دي محترمو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور الله مرقده په شان شخصیات د امت ته ورکړي مولانا مفتی ظهور علي خان صاحب نور الله مرقده په شان شخصیات یې ورکړي محترمو په هر میدان کې که ما ورته وګورو
کاغه دا تبلیغ میدان دی که جهاد میدان دی که تفسیر میدان دی که د حدیثو میدان دی کاغه دا د سیاست میدان دی په هر میدان کې الحمدلله علماء دیوبند هغه نر بچي ورکړي دي چې د هغې څوک مثال نشي پیش کوي. محترمو آخری خبره صرف کوم انشاءالله ولذي بیا دعا کوو. محترمو زمونږ استاسو د مشرانو کردار د هغوی په رمضان کې معمولات سو او زمونږ معمولات څه دي بس په دې اخرنۍ خبره به دعا کوو انشاءالله. که صحابه کرامو د دور نه وګورو نو د صحابه کرامو معمولات دو نور خو پرېږده نارینه صحابه کرامو تذکره به نه کوو ځکه هغوی ډېرې قربانۍ وې. د هغوی زنانه زمونږ د ټولو مؤمنانو مور امهات المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د هغې معمولات دو چې په 3 ورځو کې به په رمضان کې قرآن ختمو د قرآن دومره تلاوت پې کوو. دا قرنګې زمونږ امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه معمولات سو پر بغیر رمضان نه خو ګورې قرآن تلاوت پې ډېر کوو. خو د رمضان مبارک د تلاوت معمولات دو چې 63 ختمونه به په هر کال کې په رمضان کې کول په یو میاشت کې. امام نهوي رحمه الله د متعلق کتابونو ذکر کړي دي چې د په 3 ورځو کې قرآن ختمو. دارنګې بعضو مشرانو به په هفته کې قرآن ختمو. د قرآن داسې دومره محبت به هغوی د قرآن سره کوو. د هغوی معمولات په رمضان کې دو زمونږ معمولات په رمضان کې څه دي ما او تا ټول خپل ګریوان کې سوچ وکړو. نن معاشره کې زمونږ استاد د دین نه د قرآن سره محبت څومره کمې راغلی دی. نن چې صرف په رمضان کې مونږ وګورو په رمضان کې په تراویح کې څومره کسان ولاړي قرآن ته څومره ودرېږي د قرآن تلاوت ته څومره خلک کینی چا څومره ختمونه کړي. زه به چا نن تپوس نه کوم هر سړی خپل ګریوان کې سوچ وکړي. ما په دې رمضان کې چې تقریبا اخرنۍ 4 ورځې پاتې دي ما په دې کې څو ختمه کړي دي. شیخ زکریا رحمه الله د خپل زنانو متعلق فضائل اعمال کې فضائل قرآن کې ذکر کوي چې زمونږ د کور زنانه د خپل کور د کار سره سره روزانه 3 سپارې د قرآن تلاوت کوي. ما او تاسو څومره کوو؟ مونږ د زنانو نه څومره کمزوري یو څومره بهادران یو. مونږ هم په برید لاس راکاږو زه نر سړی ما د قرآن څومره تلاوت کوو. د زنانو مقابلې خو کم سے کم وکړو که نه. محترمو چې کله د دین نه لرې کېدل راله داسې قسمه کمی به مونږ او تاسو کې راځي. خو محترمو انشاءالله العزیز محنت چې کله شروع وي دین په موقع کې بعضې موقعو کې به اتار چړاو راځي خو انشاءالله العزیز امت کې به یو وخت داسې راځي چې انشاءالله العزیز د قرآن د مینه محبت په دې کې به ترقي راځي انشاءالله. الله رب موږ او تاسو ته په دې څو خبرو ما د ګوډو باندې عمل لا نصیب کړي. الله رب مولانا اسماعیل صاحب ډېر بهترین قاری او حافظ دی. الله یې د علم کې دوی صلاحیتونو کې مزید اضافه وکړي او خصوصا الله یې دوی د والدینو دپاره دا د خیر او د خوشحالۍ ذریعه وګرځوي. دوی ارور مشر ورور ډېر زیات ورسره مینه کوي محبت ورسره کوي. دا هغه ځای نه ورسره ځي او راځي مختلفو موقعو کې د خدمت موقع ترلاسه کوي. الله دې موږ تاسو ته د ټولو علماو قدر را نصیب کړي. الله دې داسې موقع بار بار زموږ په دې زندګۍ کې راولي. آخري یو سوچ پې پاتې دي د الله د رحمت نه امیدي نه ده پکار. مونږ نه غفلت شوي بېشکه ډېر غافله ژوند مو تېر که باقي یو سوچ پې پاتې دي په دې کې الله ته ودرېږو. د نن نه پس انشاءالله العزیز د نن نه پس مونږ او تاسو د نن نه پس باقي دا سوچ پې پاتې دې تهجدو خیال وساتو. څه وکړو بھائی تهجد به کم ملګري کوي انشاءالله زما اراده ده زه به کوم. د باقي څو ورځې پاتې نه مې کړي انشاءالله یو څو ورځو کې به یې کوو به که به نه کوو انشاءالله. د باقي شل تراویح روزانه چې کومې پاتې دي مونږ تاسو ته څو ورځې دا به انشاءالله ټول کوو که به نه به کوو. دا مستقل سنت عمل دی محترمو. په دې ګوره سنت ختم نه شو مستقل سنت عمل باقي ټول رمضان 6 رکعات روزانه تراویح کول دا سنت عمل دی محترمو. په دې به انشاءالله کوشش کوو که نه. دا کم ملګري چې ناست دي اعتکاف ته الله دې د دوی عمر کې صلاحیتونو کې الله دې کې برکت واچي. د دوی چې څومره دعاګانې د کلي دپاره کوي